هغه اثرات د سحر او د جادو هغه قرآني علاج سره ختميږي. نو سحر او جادو سحر حق دی خو دا غي علاج قرآن کریم په نظر کې د قرآن کریم په ذریعہ باندې کول پکار دی. دا نه چې د سحر او د جادو د تور لپاره سړی د ساحرانو او د نجوميانو او د جادوګرانو او د عاملانو په لاس ورشي خپل مال دولت هم تباہ کی او د زموږ استادو د معاشري ډیر زنانه خپل عزت ابرونه هم لاس وینځي. نو چې کله دا نقلي او چې کوم غیر شرعي او د قرآن او د سنت خلاف عمل کوونکي ساحران او جادوګران او نجوميان او عاملان لاس ورشي د ایمان نه محروم شي او د عزت او د ابرونه هم محروم شي. زموږ استاد معاشره د خلکو نه ډک دي چې دا سحر او جادو په نوم باندې او د عملیاتو په نوم باندې لوی کاروبار او ډېر منافع بخش کاروبار زموږ استاد په معاشره کې روان دي چې د خلکو مال او دولت عزت ابرو هر څه لوټاويږي په دغه نوم باندې. د ټولو بهترین عامل بهترین علاج د قرآن کریم په ذریعہ باندې معوذتين سوره اخلاص سوره فلق سوره ناس د دې آیت مبارکو ورد کول کثرت سره او د دې آیت مبارکه ورد فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله د هر فرض مازنه بعد درې ځله 15 ځله ویل د ټولو سحر او جادو وغیرہ د حفاظت لپاره ضروري.